بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعا. حجي باب صلاة السفر شروع. دو مسئلې راته بیانې چې دواړه د یو بل عکس دي. اوله مسله دا ده مسافر چې کله مسافر دی اسم فاعل صيغه سره د مقیم اقتدا وکي نو د هغه د تابعدارۍ په وجه به مونځ پوره کوي. مسافر چې کله د مقیم اقتدا وکي د هغه د اقتدا تابعدارۍ په وجه به د مونځ پوره وي. امام څلور رکعاته کوي دا به هم څلور کوي. ماسپښین دی مازدیګر دی ماخوستن وګورئ. وإن اقتدى المسافر که اقتدا وکي مسافر بالمقیم مقیم امام پسې خوره دی او خبره ذهن کې کېنوي وقت کې ښه ادایګي مونځ یادو د قضا مونځ اقتدا کولی شي که نه هغه وروستو راځي. فی الوقت په وقت کې اتم اربعا څلور به پوره کوي. وجه څه ده؟ لأنه يتغیر فرضه إلى أربع للتبعیة ځکه د ده فرض د تبعیت په وجه باندې متغیر شو. د دوو رکعاتو نه څو ته لاړ؟ څلورو ته. امام یې څلور رکعاته کوي. متغیر شو فرض د مقتدی مسافر الى اربعین څلورو ته للتبعیت تبعیت بوجه. کما یتغیر بنیت الاقامه لکه یو مسافر په یو ځای کې د 15 ورځو یا زیات نیت وکي یعنی د اقامت نیت وکي نه به هم د دوه په ځای څو کوي. حتی په مونځ کې نیت وکړل هم څو وکي څلور وکي. نو دا دوه شی نشو مونځ درمانه تام کوي مسافره. یو مقیم امام پس اقتدا او یو د اقامت نیت پوه شئ. کما یتغیرو لکه څنګه چې متغیر کیږي فرض د دوه رکعاتو نه څلورو ته بنیت الاقامت د اقامت بنیت باندې دوړو منځ کې هغه جامع علت مشترکه څه دی چې د مقیم امام په اقتدا کې مونځ پوره کیږي او د اقامت په نیت باندې مونځ پوره کیږي. برګوري جی مغیر چې دی مغیر هغه اقتدا ده. اقتدا څه ده؟ او اقامت نیت مغیر دی. او قانون دا دی چې مغیر په وخت کې موجود شي په سبب کې موجود شي سبب کې نو به ګوري حکم هم مغیر کوي ځان سره مافخلوانه رسیدلې. کچری په سبب کې مغیر موجود شي مسبب ځان سره هم متغیر کوي. دا قاعده شوله څه ویل چې په سبب کې څوک موجود شي مغیر نو مسبب ځان سره متغیر کوي. نو مسبب چې دی مسبب هغه مونځ دی هغه مخکې څو دوه رکعاته وو. نو که په وخت کې څوک نیت وکړي چې زه مقیم شم وخت کې څوک وخت سبب دی د مونځ دپاره که نه ته خو تاسو حسامي کې ویلي وخت د مونځ دپاره سبب دی. نو که په دغه وخت کې مغیر موجود چې مغیرین دوه دي یو اقتدا ده او یو اقامت دی او دا په سبب کې موجود شي معنی په وخت کې نو حکم چې دی مسبب چې دی او متغیر کی یعنی مونږ به د دوه نه څو شي څلور شي. خیال هم دی که نه؟ لأن لاتصال المغیر ځکه مغیر متصل شو بالسبب سبب سره. سبب څوک دی؟ وخت دی لاندې حاشیه کې لیکلي واذا اتصل المغیر بالسبب تغیر المسبب مسبب هم څه شي متغیر شي والا فلا ورست راشي. یعنی که سبب نفس متغیر موجودیږي نه به تغییر نه راولي. راځي وإن دخل معه ان دا کنه برو ګوريږي وإن دخل معه في فائته لم تجزه. مقیم امام پسې په قضایي مونځ کې مسافر اقتدا کوي دا نه ده صحیح. چا پسې کوي؟ امام مقیم دی او قضایی مونځ کوي. مثلا ماسپښین مونځ قضا شوی مازدیګر راګرځي مسافر نم قضا دی. هغه مسافر دغه مقیم امام پسې قضایی مونځ کې اقتدا کوي نه ده صحیح. وجه دا ده چې مغیر څوک دی مغیر هغه اقتدا ده که نه خو هغه په وخت کې موجود نه شو وخت خو تیر دی نو اوس تغییر په حکم کې نه راځي چې نه راځي. د مسافر مونځ څو رکعاته دی؟ دوه. او د مقیم څو دی؟ څلور. نو اوس راځي وإن دخل معه كداخل شد امام سر في فائته بفائت قضائي منز کی لم تجوز هنا ده جائز لأنه لا يتغير بعد الوقت
ځکه د مون نه متغیر کیږي د فرض د وخت نه پس نه کیږي کنه نو وجه څه د انقضاء سبب ځکه مغیر سبب سره متصل رانه له سبب خو پوره شوی دی وخت هو تیر شوی دی کما لا يتغير بنيه الاقامه لکه یو سړی چې د نیت د اقامت وکي تاسو وګورئ سفر کې د چا نمونځ قضا شي راځي دا او به د اقامت نیت وکي خپل وطن ته راشي راګرځي 4 رکعات به راګرځي 2 به راګرځي کما لا يتغير څنګه چې فرض نه متغیر کیږي په نیت د اقامت باندې سفر کې نقضا دی اوس کې د اقامت نیت وکړو یا وطن ته رالی پوره د سفر والا بکې نو لنډه دا د اقتداء ولې نه صحیح کیږي فیکون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القاعده او القراءه تسلق غري اصل خبره پاتې وای ما ویل مقیم دی مونت قضا شو د مسفخین ماجیګری راګرځي او مسافر دی دا غنم قضا شو نو مسافر خو اوس مون د ماجیګر راګرځي په اقتداء د مقیم کې نشي وجه سره چې اوس تغییر متغیر وخت سره نه دی ملګری شي متغیر څوک د اقتداء ده وخت خطیر دی کنه نو چې تیر دی د رکعاتونه د مقیم په وجه باندې څلور کیږي نو مقشند ودی لنډه دا د مسافر چې قضایي مونږ کوي په سفر کې د قضا شوی مسفخین مونږ د څوبه کوي 2 او مقیم دی مقیم هغه څو کوي څلور به چې کله دا مقیم بس اقتداء کې ودرې د لوز غوښ شي د مقیم اوله قاعده ده اوله قاعده خو واجبي کې تاسو په ذهن کې او د مسافر د اخیره قاعده ده ځکه معنی 2 رکعات دي او اخیره قاعده څه فرض نو مفترض فرض مونږ کون کې به مقتدی جوړ شي د واجب مونږ کون کې او دا صحیح ده اقتداء به د مفترض راشي متنفل یاد کا یا واجب ولایات کا فیکون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القاعده او القراءه کی یاد کا پچا کی فقرات کی کا دوړو کې به یو شی راځي هدي كم دي او القراءه لاندې لیکلي لانه ان سلم على ركعتين 2 رکعاتونه پس که مسافر دا سلام واړی نو امام لا 2 رکعات کوي او د سلام واړو دا خو د امام ته شو مخالفت شو وهو مفسد وان اتم 4 خلت النفل بالفرض قصدا نبي قصدا نفل چې خلت کید فرض سره فإن القاعده الاولى چې دا فرض د حق تدکی او نه بل په حق د امام کې دغه شان قرت په اخرینو کې دا څو غوري په اخرو 2 رکعاتو کې چې امام دریم څلورم رکعت د کوم قرت دی اخو نفلی مستحبي او دا مسافر مقتدی چې اقتدا کوي دغه د بار خدا 2 رکعات نفل دی نفل او په نفلو کې خو قرت فرضي د شاته منځګزار د شاته مقتدی قرت فرض دی او د امام څه دی هغه مستحب دی او خلوانه رسیدلې دا 2 کارونه کې او راځي لنډه دا پس تاسو په اسانه باندې نور خبره وکي چې قضایي مونږ چې د کنه هغه کې مسافر اقتدا نشي کوله مقیم پسې وجدا د کما قاعده مقیم کوي هغه د بار به واجب ای اوله قاعده او د مسافر د بار به فرضي دریم کم قرت چې کوي په غیر 2 رکعاتونو کې امام مقیم د غیر بار مستحب دی او هغه د بار مقتدی چې دی مقتدی مسافر هغه د بار به د 2 نفلین 2 نفل او نفلو کې قرت څه دی فرض دی راځي دویم صورت واوري وسه برعکس کوي صلاه المقيم خلف المسافر تاسو له ګوري ټول مسافر امام دی ادا ده او مقیم پسې ودرېدلو نو حکم دا د مسافر بخپل 2 رکعات وکي مسبقین دی مازیګر دی مغستان دی سلام بواړي او به خلکو تدا حق اعلان مو کی چې ګوري منګه مسافری او منځونم پوره کوي نو کوم چې مقیمین مقتدین دی هغه پاتېږي او خپل 2 رکعاتونه به پوره کی ورسېدلې بهتره بدای احتیاط بده کړي چې هغه کې قرات هم نه کوي وګورئ واذا صلى المسافر کله چې مسافر منځو کې مقیمین وتا رکعتین 2 رکعاتونه مسافر امامي سلم سلام بواړی مسافر امام او اتم المقيمون صلاتهم پوره به کې مقیم مقتدین خپل منځونه لان المقتدی چې ده التزم الموافقه في الركعتين
ته بزان لازم کړی دی چې موافقت د امام به کوم به 2 رکعاتونه کې څه وکوم موافقت دی ځکه امام خو 2 رکعاته کوي نو دا به فینفرد فی الباقی باقی رکعاتونه کې بزان لشي لکه څنګه چې مسبوق وي چانه 2 رکعاته تلی او را چې امام سره ملګری شي نو مقصد یې چې امام سره به څوک کوم 2 قرآن تلی به ځان لکم دقه شاندام دی الا انه لا يقرأ في الاصح دمر دا مسبوق چې خپل بقيه رکعاتونه ته پاتېږي هغه باندې قرات کول واجبي قرات رکن دی دغه لپاره ځکه ولنو او اخري دونی ولیدي او قرات رکن بکمو کې دی ولنو 2 کې دی نو مطلق قرات ور رکن دی چې پاتېږي خپل رکعاتونه ته یعنی فرض دی په اذان لفاتحه ویل او سورت ویل هر یو به سره واجب دی مسبوق معنی کا دا یو چې ده کړه الا انه ولا يقرأ في الاصح دا بقرت نه کې ځکه د خولانی 2 رکعاتونه امام سو کړه چا کې چې قرات رکنو فاتحه واجب او سورت واجب خو کړه دي اخیری 2 رکعاتونه او د باطل او باقي کې قرات مستحب دي نو تاسو لږ متوجي شئ یو طرف ته د امام سره تحریمه کړی یو ځین باور رکعات کې امام سره شریک شوه نسیدا او بل طرف ته فعلا د امام نه جدا شو ځکه امام سلام وګرځاو د خپل 2 رکعاتونو ته ودرېدلو نو کدی ته وګوري چې امام سره په شروع کې تحریمه کې شریک دی نو ګوي چې وسم لا امام پسې ولاړ دی امام پسې قرات کول خو منه دي او بل طرف ته وګوري فعلی تور امام نه جدا دی او فعلی تور د داخلي 2 رکعاتونو کې امام نه جدا دی نو قرات کول ولڅ شو مستحب شو پتن لګي پوه شوي امام سره بچا کې شریک او تکبیر تحریمه کې امام چې سلام واړو نو دا خو د شروع نو سملګره او نو ګوي چې وسم امام پسې ولاړ دی او امام پسې قرات کول من دي دا څه ده کنه او چې فعلا وګوري امام سلام واړول دا خپل 2 رکعات ورکه او بخیر 2 رکعاتونه کې قرات کول څه مستحب دي یو طرف ته قرات منم دی بل طرف ته مستحب هم دی او قانون دار چې کله یو شی منم یو مستحب می پرې دی به ځکه مستحب دومره ثواب نه لري درء المفاسد اولا من جلب المنافع دا ونه تسماده ده چې فائدہ حاصلولونه اولاد ده چې فساد لري کې نو حرام خو فساد دی ناجایز منع خو فساد دی لري کې میکه وقرت استحباب دی ونه غټي لاندې قاعده لیکلې وي متا سو غره لانه ذکر سړی چې دا مقتدی دی تحریمتن د تحریم به اعتبار سره لا مقتدی دی نو بکار د چې قرت ور لمنوي لا فعلا فعلی اعتبار سره ځان لده خیرم ده کنه باقي مطلق قرات یو کنه او ولنو 2 رکعاتو کې دا شی ول فرض صار مؤدى فرض خو ګرځیدل دي ادا فیترک احتیاطا بپری دینان دی قاعده لیکلی دا واذا دار الفعل کله چې فعل دایر شي بین وقوعه مستحبا وكونه حراما لا يجوز فعله دا فعل به جائز نه بخلاف المسبوق ها مسبوق چې ده کنه هغه غولنی 2 رکعات تلی دي هغه چې بعد سیږي هغه ولنی 2 رکعات راګرځي اخو مستحب قرات د امام سره نی ولې فرض خو ته تلې دي نه خپل قرات راګرځي ښه لانه ادرك قراءه نافله قرات د نفل نی ولې دي فلم يتأدى الفرض فرض نه دی ادا شوی فكان الاتيان اولى دا چې خپل رکعاتونه د ودرېږي قرات باندې راتګ ورته اولادي اولا مطلب د مخ کې صورت په مقابله کې دی کني فرض دی ګوره اولا مطلب معنی دا دام زین ترانی شي دا اولا مطلب دی چې قرات مستحب دی سره مسبوق د پاره نه مسبوق نه غوړې کا خپل بقیرک اولانو 2 رکعاتونه کې مثلا یو رکعت ته له قرات ته پاتې شي سیده ثواب واجبې کی که مطلق قرات پاتې شو فاتحه او سورت به خورکن پاتې شو خو نه کی صرف فاتحه پاتې شو صرف سورت پاتې شو ساوان پاتې شو سیده ثواب واجبې ويستحب للامام دا خبره ده لکه ما شروع کې وکړه امام مسافر دی کنه نو چې سلام یو ګرځو بکار د اعلان وکیخه ځکه دا یو مسله ده تاسو مته لګ متوجه شي توجه مقتدی د بار څنګه د اقتدا نیت ضروری دی د امام او دا ورله ضروری دی چې امام د کم ټیم مونږ کوي چې غزم کومه یو بل شی مرله ضروری دی عین ته اهم دی تاسو ته پته نشته چې امام مسافر دی که مقیم دی حالت د امام زده کول ورله فرض دی کني اقتدای نه صحیح کی پدن لګي پوهه شوي کنه په حالت د امام باندې ځان پوهه کول چې امام مسافر دی او مقیم دی البته یو خبر ډیر اهمه ده دا حالت د امام زده کول لا په شروع د منځ کې نه دي ضروری خې کوي اهمه مسله د خدای دی غر کا پوهه نشولې کوم ځای کې نه دي ضروری شروع د منځ کې نه دي ضروری
چې تا څنګه تکبیر تحریمه کې دی وخت کې ته پته چې امام مقیم نه کوم مسافر دی نه د ضروري کدل ته پته ولګېدل خډې رخدا کله مونږ په مینس کې پته ولګېدل هم ډېر رخدا حتی امام سلام واړه وواځي وګوره فإن قوم سفر منګه مسافری منځم پوره کوي وسه ته پته ولګېدل وسم کافی دا ودرېږه خپل منځ پوره او کې بیخي اخیره پورې پته ونه لګېدل د امام مسافر او کوم مقیمو به ګوره اقتدا نه سي کی تاسو پوه شئ کنه وګورئ ويستحب للامام مستحب د امام لاندې شکه د مسلې لیکلي خود وقت قسم روایتونه دي د ما چې کوم خبر او کړه د تطبیق د دواړو کې او دا مفتابه راي د زمنګ اردو فتاوجات هم لیکلي مستحب د امام د بار اذا سلم چې سلام واړي اي يقول انه دا اعلان دی وکي اتموا صلاتكم منذ پورا کوي فإن قوم سفر زك مسافر قوم منګه لانه عليه السلام چې وقاله دا اعلان کړي حين صلى کله چې مونږ وکړو به اهل مکه ته او مسافرون حال چې خپل مسافرو تاسو پوه شولې اوس راته پنځه متفرقه مسائل ذکر کړي اوله مسله واذا دخل المسافر في مصر اتم الصلاه الاكبر وګورئ د پیښور سړی دی او لاهور ته تللی او په ټوله لارې سفر مونځ کولو لاهور کې سفر مونځ کولو بس چې څنګه پیښور ته واپس را دن نشو یو ورځ بنیت راغلی دی او که لس ورځو بنیت راغلی پیښور خپل وطن دی پوره مونځ به کوي دا پکې نه ده ضروري چې زه به 15 ورځو نیت مې پوره به کوم او که نه نو مسافر به یم نه رسئ به تاسو چې څوک هم خپل وطن ته لاړ شئ نو هلته به که هر څو ورځو لځئ مونځ څه کوئ پوره وګورئ واذا دخل المسافر کله چې داخل شي مسافر فی مصر خپل ښار ته اتم الصلاه منذ پوره کوي وان لم ينوي المقام فيه اگر کني تني کړي د اوسېدلو التر بنزل اسرزو یا زيتو ځکه دا خو په وطن اقامت کې بکاري هغه خو وطن اصلي دی لانه عليه السلام جري واصحابه د نبی عليه السلام صحابه چې دي رضوان الله عليهم كانوا يسافرون سفر به کولو ويعودون الى وطنهم به واپس کېدل خپل وطنونو ته مقیمین د حال کې مقیم بو من غیر عزم جديد نوې عزم به نو کړی چې بنزل سورزي تیرو یا زيتي الب مقیمی دا شی به نو دا بردي وطن کې پکاري یو مسله زده شوله دویمه ومن كان له وطن فانتقل منه واستوطن غيره ثم سافر تاسو نفس مسله باندې ځان پوهه کوي ټول دی خو ګورئ یو سړی وطن انتهایی اهمه مسلې دي ځان پوهه کوي پیښوري وطن او بس به لاړې کړه ویوړل مثلا پنډای ته کړه ویوړه پیښوري پرې خودو اهل عیال ټول بار کړ بس زمال ته پنډای کې می کاروبار دینو کړی دا لاړم دغه سړی چې سباله پیښور ته راځي کنه پنځل لسرزو په کم نیت باندې دا به مسافری ځکه وطنیت یې څه ختم شوی دی امخ کې مسله کې ما ویل څوک چې خپل وطن ته لاړ شي یو ورځ لا یا دوه ولا څه به کوي پورا خدا غ صورت کې چې وطن نه ختم کړي پیښورو چې ته کراچۍ ته لاړې او بس پیښور ته لس ورځو لرالم پوره به کوي ځکه وطن یې لا شته دی اوس دا مسله کومه پیښور نه وطنیت کټ کو بس دا ځمې ختم کو پرې مې خودو پنډۍ ته لاهور ته کم ځای ته کډه ویوړه اوس چې واپس پیښور ته راځي نو څه به مسافر به یې تر څو چې 15 ورځو یا زیاتو نیت نه کړي پوه شولې به نور قصه کوه ومن كان له وطن د یو سړي د بار وطنو فانتقل منه دا غینه منتقل شو یو شرط دویم واستوطن غیره بلی وطن جوړ کو دوا ثم سافر به مسافر شو فدخل وطنه اول وطن ته داخل شو قصر سبقي وجه سره اول وطن پاتې نه دی کنه لانه لم يبقى وطنا له باقي پاتې نشو وطن د بارا الا یرا تګورینا نبی له سلام چې د هجرت نه پس با مکی ته راتللو مکی خپل وطن کنه خو چورلټي پریخو نبی به سفر مونږ به کولو مکه کې انه علی السلام چې بعد الهجرت پس هجرت نه عد نفسه شمارلو به خپل ځان په مکه کې من المسافرین د مسافرونه تاسو ورسېدلې خبره وکوخه وهذا لان الاصل وهذا لان لم بیانې کنه ما ویلو ان تاسو ما تلک متوجه شي وس اصل کې وطنو د بار فقاهو درې صورت ذکر کړي درې قسم ذکر کړي څو توجه یو تو وطني اصلي وي دا کوم وطني چې سره پکې پیدایي التوسیږي یا دسی وایا یو سره د خپل اهل او عیال سره کوم ځای کې مستقل اوسېږي هغه ته وطني اصلي وي او یاد ساتئ ډېر اهمه جمله ورپسې ما دا غنم کېدلی شي
پېښور کې مې یوه ښځه دیره کړې مثلا بل کور یې دی ښځې ده په پنډۍ کې ده بل کور یې دی ښځې ده په لاهور کې ده بل کور یې دی ښځې ده په کراچۍ کې ده ټول ځای کې اوسېږي ټول یې وطني اصلي دي په دې هم پوه شوئ دویم نمبر ته ویل کېږي وطني اقامت وطني اقامت چاته وایي توجه ما ویل ډېرې اهمې مسلې دي ګورې چې کوم ځای کې د 15 ورځو یا زیات نیتي نور هلته مستقل اوسېږي نه خو 15 ورځو یا زیات نیتي 20 ورځې 10 ورځو نیت مانی اهل عیال یې نه منتقل کړی هلته مستقل اوسېدو نیت یې هلته نه وي دې ته وطني اقامت ویلی کېږي زده شوله تاسو به توجه کوئ زه شوق سره لګیم بیخي بېسوره کېږم تاسو چې دا چاته وایي یو کس تاسو کې دې ټول کار روانه وي په دې پوه شوئ که څه شو دریم نمبر ته وطن سکنا ویلی کېږي او بعضې خلکو د سره دې له څه اعتبار نه دی ورکړی خو زه هسې ذکر کوو دغه وطن ته وایي چې یو سړی یو ځای ته د 15 ورځو په کم نیت باندې لاړ شي څه وطن شولې وطن اصلي کم ځای کې چې مستقل طور سره د اهلو عیاله اوسېږي وطن اقامت 15 ورځې یا زیات نیت باندې یو ځای کې اوسېږي بل وطن سکنا 15 ورځو کم نیت باندې ټول پوه شوئ ګوره تاسو په ډېرې مسلې حل شي نو غوږ کېدی اوس قاعده واورئ وطن اصلي کله ختمېږي توجه جي وطن اصلي په وطن اصلي ختمېږي ځکه دا قاعده او قانون دی چې شی په خپل مثل ختمېږي ښه دا نسخ کې موږ ویلي تاسو له وسامي کې راشي ناسخ به مساوي او یا به قوي د منسوخ نه شی خپل ما تحت معنی نه ختمېږي نو وطني اصلي سره کم یو وطن برابر دی بل وطن اصلي سره برابر دی که نه نو پېښور کې د کور ما مثال ویلو او تا لاړې پنډۍ درې منتقل کو هلو عیال ټول پېښور دی پرېښودلو اوس د پېښور نه وطن توپ ختم نو وطني اصلي په چا ختمېږي په وطن اصلي په دې پوه شوئ لہذا که ته واپس پېښور ته راتللې نو څه به مسافر به دغه مسله هم وکړه که نه یو بل هم د دې نه مخکې کړې وه او که شرې ستا پېښور کې کور دی او ته پنډۍ تاسې عرضي لاړې 20 ورځو له 15 ورځو له وطن دې نه دی جوړ کړی کراچۍ ته لاړې نو پېښور وطن دې ختم شو زه قاعده پسې واورئ وطن اصلي په وطن اصلي ختمېږي دا هم ویله وطن اصلي په وطن اقامت نه ختمېږي ګورئ که ته پنډۍ له 20 ورځو له لاړې د پېښور وطن دې نه دی ختم لهذا که ته پېښور ته واپس رالې یو ورځ 2 ورځو له ته به هم څه مقیم به دا مسله هم کړې وه وختي کې خیر به هم څه مقیم به ستا دې ته ضرورت نشته رشته نیت د 15 ورځو وکړي ویلي مو که نه نو وطن اصلي په چا ختمېږي او په وطن اقامت یا په وطن سکنا باندې ټول بوی شو توجه جي وطن اقامت له وسره شي پېښوري کنه منګه یو کس پنډۍ ته تللی دی 20 ورځو په نیت باندې هغې کوم وطن جوړ شو وطن اقامت توجه وطن اقامت په څو ختمېږي توجه په وطن اصلي راتګ باندې چې پېښور ته رالې پنډۍ وطن دی ختم بیا چې کله ته 2-3 ورځو له ځي هلته نو ګورې مسافر به څنګه چې وطن اصلي ته رالې به دې ختمېږي نو خلک وایي وطن اقامت په وطني اصلي ختمېږي دا مسله زده شوه بل پسې واوره وطن اقامت په وطن اقامت هم ختمېږي ځکه شی په مثل ختمېږي که نه ته د پنډۍ نه لاهور ته 20 ورځو له لاړې وې پنډۍ دې پرېښودله چېرته لاړې لاهور ته 20 ورځو له بیا هم ختم شو پنډۍ وطن دی لکه واپس پېښور ته راتللو وطن اصلي ته بیا هم ختمېدلو که لاهور ته لاړې هغه دې وطن اقامت جوړ کړو بیا هم څه پوه شولې نو وطن اقامت په وطن اصلي هم ختمېږي یو وطن اقامت په وطن اقامت هم ختمېږي 2 یو بل ټکی پسې وایم وطن اقامت چې په انشایي سفر هم ختمېږي بل طرف ته په سفر روان شولې بس وطن دې ختم شو کراچۍ ته روان شوي کوم ځای ته روان شوي د سفر په مقدار 77 سره پاسه 77 کیلومیټره به سفر په اراده مخکې چې ته تللې که نه هغه وطن دې څه شو د پنډۍ والا نو واپس دې پېښور ته راتللې وطن اصلي ته هم ختم لاهور ته تللې هغه دې وطن اقامت جوړو هم پنډۍ والا ختم کراچۍ ته په سفر تللې نفس سفر و که نه دې سره هم څه شو ختم شو یاد شو وطن سکنا چې دی پاتې شو که نه هغه ډایرکټ ختمېږي هغه سره وطني نو مثلا یو سړی تللی دی ملتان ته تللی دی 15 ورځو له لسله وطني سکنا ده هغه د وطن جوړ نه دی نو ختمېدلو باندې موږ څه کوو پرېږدي بس هغه په دې مسلو ټول ورسېدلی اوس ورسره راځي لږې مسلې پیټ کړو
دا زمونږ د قبایلي خلک چې کنه باجوړ والے دي، مومند دي، دیر دي، سوات دي، دې طرف ته د وزیرستان او د کورمي خلک چې دا ټول پېښور کې آباد دي که ستاسو ذهن کې افغانستان خلک د کونړ یو ځای بل ځای پېښور کې آباد دي او هغه سره د کډو راغلي دي که ستاسو ذهن کې خپل علاقه کې ځمکې مي اجرې مي حتی مړي اخترو کې ځي غم خادی لمزي وطن ته وطن ورته ویم لکه زمونږ مومندان دغه شی ټول پېښور مړه کړی دی نو غم خادی لم کلي ته ځو داسې ده که نه اجرې هم شته دی هلته هلته مقبرې مړي حتی چې اخترو کې ځي ځمکې هم شته دی توجه اوس چې دی خپل وطن ته کم وخت لځي تاسو به جواب راکوئ خپل وطن له کم وخت لځي 10 ورځې 15 ورځې هلته به مقیمي کې مسافر وئ زه د قاعدې ویم تاسو لږ ځان پوهه کوي خبر دا میلانه د ویلې وس ما شروع کې مسله ویله چې وطن اصلي به وطن اصلي ختمیږي نو مومند وطن اصلي وکنه باجوړي وطن اصلي وکنه دیری وطن اصلي و دا چې پېښور ته راغلي اهل و عیال سره مستقل اوسېدو د پردای څه شو ناغبل ختم شو کنه تک صبر دې کې یو مسله ده وس هغه ختم شو کنه دې کې یو اختلافي مسله ده توجه موږ په دې باندې وګړي استبدالي کړی ده چې فقهاو د قاعده بیان کړی ده چې وطن اصلي په وطن اصلي ختميږي نو سوال دا کله ختميږي وطن اصلي کله نو دوه رایې دي یو رایې دا ده چې اهل و عیال یې ترا بار کړلو کنه بس ختم شو دویمه رایې دا ده چې نه اهل و عیال یې را بار کور او ځمکې هم ختم کړلې هله ختم شو دا ټکی لا پاتې و یو رایې څه ده صرف اهل و عیال را بار کو پېښور ته راغلی نو مومند او که باجوړ او که دیرو کار زه څه شو وطني ختم نه د دې رای موافق سمک ارڅ شته دی اجرې مشتري مړې کوړی او کني وړي کار مو سنشته خو اهل عیال ربار کو مستقل تور به خبر تراله بنډي تراله هغه وطني ختم شو د دې رای موافق کدا لسرز پنځل لسزونه کم نیت مانی کلی ترال شي دا مسافری دا څه ده کنه دویمه رای دا رای چې دا کوم ما ویل علامه حسکفي ذکر کړی علامه زیلای ذکر کړی دا دا شنګن علماء ذکر کړی علمگیری کې دا دواړه ذکر دي دواړه رای دي دویمه رای دا چې هغه وطني ال ختميږي اهل عالم را بار کې او ذکر زمکه د قسم ختمي کې نو دغه رای موافق چې کور زمکه زمنګ د خلکو ول تشته دي دا چې کلی تلل شي لس رزلا 15 سوزونه کم نیت مانی نو دا به سي مقيمي وطني لانه دي ختم څو رای شوي دوه رای شوي او غنو فقهاو دام ذکر کړي علمگیری کې د ترجیح ور کړی دا کنه بحر رائق کې متور کړی دا چې او قانون ډیر زبردست ویلې دی چې د وطن د دوه وجونو یو اهل عیال په وجو ایو د زمکو په وجو او ته خو ته یو را منتقل کو یو خلاصتر نو وطن بالا ختمي کې چې دواړه ختم کی نه رسېږي او زمنګ رایم دا جوړه دا ګور ازما خپل رای د دلایل په بنا جوړه دا چې دا دوی مرای افضل ده دوی مرای نو زمنګ د خلک چې کله خپل وطن د زی لس رزل دولس ول د بالته مقیمي ځکه کورونه شته زمکی وجري مړی وړي توجه فتاوی محمودیه کې هم دا شیری کلی دي کفایت المفتی کې هم دا شیری کلی د علوم دیوبند کې هم دا شیری کلی دا کوم ته چې منګه ترجیح ورکو دا دوی مرای خود بصیر غواړه تنویر رحم الله ولا زبردست وجه لیکلی دي تاسو ګورئ وې د دوی مرای کې احتیاط دی څنګه مومند وطنو کنه یقیني چې کله به خبرته اهل عیال را منتقل کو پټی لاشتره نه دی وی رای موافق وطن ختم شد مومندو ایوی رای موافق لانه دی ختم نو ختمېدو کې شک شو او وطن وو یقیني او اليقين لا يزول بالشك دریم ماده د امام کرخی رحم الله ولا صلی لهذا شک معنی وطن ختميږي هغه وطن دی او بلا وره بس احتیاطي رای بلا کدال تکلی تلال شي ولته څلور رکعاتو بځې څو کې دوا د دوی مرای موافق سره منځ ونه شو 2 رکعات وکړه او که قاعده وکي په دویم رکعات او څلور رکعات وکي نو د دویم رای موافق صحیح کارو کول رای وای مونږ دی وشو مکروه دی نو کوم یو افضل شو د دویم رای هغه خو ویل کده وکي سره کیږي نو دا اول رای والوي که څلور دی وکړه وشو خو ځکه راحت سره نه رسېږي نو دا رای چې دا کنه لکه منګه خو ناقلین تش مفتین نه خو دا ګڼ کتابونه مونږ کتلی دي او استفتاګان بل کړي دي نتیجه را د ښکارا شوې ده خاص کر د زمنګ د خلکو د سوچ په تناظر کې چې زمنګ خلک وطن نه کراغلي دي وطن ته به ذهنن نه دي ختم کړي
زی راځي باقاعده مړو لځي واده لځي اخترو کې ځي مړي وړي هلته کورونه هلته دیري باقاعده هلته پټي دي حتی فصل کړي چاله بنیمه ورکړي وغیره نو وطنونه نه دي ختم. حضرت لیکلي شیخ الاسلام دا غره دا د موږ اردو په داو غنو کې چې اوله رای ابزاله ده خو زما په خیال هغه د خپل سوچ موافق کار کړی دی لکه اوس پېښور کې یو سړی دی د مومند نه راغلی دی باجوړ نه راغلی دی ره دی پېښور کې اهل عیال سره کاروبار یې پنډۍ ته منتقل کو پېښور یې ختم کو نو دا موږ هم وایي چې پېښور چورلټ ختم شو دلته څه پاتې نه دي نو که ځمکه کور یې پاتې صرف ځمکه کور نو هغې بیا مو ته څوک وطن نه وایي کلی بشان نه دی نو هغه په دغه تناظر کې دا ویلي دي چې وطن ختم تاسو پوه شوئ که نه که ونه رسېدلی پې ښه جي ما ته اوس صبرین یو مسله کړې وه یو ملازم دی د پېښور دی سوات کې نوکري ده او ابتي لځي 10 ورځو لځي نو ابتي که 10 ورځو لکه ځي د خو وطن یې څوک نه جوړوي هغې له اعتبار شته خو موږ ویلي دا به کله او نیت یې څه دی زه به د خیر ټول عمر دلته دقه شان نوکري کوم دا مسافر دی هلته خو که یو بیره د 15 ورځو په عزم لاړی او یاد ساتئ 15 ورځې تېرېدل نه دي ضروري عزم چې دې پیر له به تېرومه وطن اقامت جوړ شو پته نه لګي پوه شوئ که نه څه جوړ شو وطن اقامت جوړېدو دپاره 15 ورځې تېرول نه دي ضروري عزم ضروري دی هغې وکړو که نه دا وطن اقامت شو توجه اوس ورپسې ډېره اهمه خبره کوم دا چې واپس پېښور ته راځي که نه نیت یې بیا هم دی د راتګ موږ یوه قاعده وختې ویلې وه وطن اقامت په وطن اصلي سره ویلي مو که نه د سوات کې 15 ورځې تېرې کړې شل ملازمت یې هلته کاروبار یې مقیم شو هلته که نه پېښور یې خپل ځای دی واپس چې راغلی هغه وطن اقامت ختم شو موږ وایو وطن اصلي سره ختمیږي خو یو ټکی پسې واورئ هلکه دا هله ختمیږي چې کول کبال ټول را بار کړي واپسې نیت دی نه وي صحیح واپسې نیت نه وي بس ختم شو بیا چې ورځي مسافر به خو چې هلته سامان پروت دی او د واپسې نیت دی نو که بیا خپل وطن اصلي ته راغلی که نه واپس ورځي نو وطن لا نه دی ختم بیا د دې نه پس که 10 ورځو لځي او که 15 ورځې او که 15 ورځې مقیم به هلته دا زمونږ طالبان څه طالبان دا په اکوړي کې سبق وایي دلته پېښور کې سبق وایي څوک د باجوړ دي څوک د مومند دي څوک د دیر دي څوک د کورمي دي که نه یو کال له مدرسې له راشي او یو پیر ماني 15 ورځو عزم هم وکړي غټ اختره پورې به نه ځو دا مقیم شو مدرسه کې بیا چې کلي ته لاړه او بیا 10 ورځو له راځي مقیم به وي ځکه چې کله کلي ته تله د واپسې نیت او دا وطن یې لا نه ختمېدلو پوهېږئ که نه نو موږ وایو وطن اقامت ختمیږي په وطن اصلي به تګ خو کله چې ټول کول کباړ هر څه ختمې د دې ځای نه واپس راتګ نیت دی که نه بیا وطن اقامت هم نه ختمیږي رسئ بې تاسو ګورئ لږ شان وهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي چې يبطل دا باطلېږي بمثله بمثل الوطن اصلي خو دا ټکي به ورسره ولګوئ هلکه چې دوه رایې پکې دي کله چې اول وطن مکمل پرېږدي بیا اول وطن مکمل کله پرېښودل کېږي څوک چې اهل عیال بار کړي او څوک چې اهل عیال هم بار کړي او ځمکې هر څه هم ختم کړي دا به ورسه وایې ښه نفس سفر مې نه ختمېږي پاتې شل وطن اقامت دا باطلېږي بمثله چې بل وطن اقامت دی ونې هم باطلېږي او بالسفر که سفر دی ته شروع کو دا مې ویلي که نه بیا هم باطلېږي او بالاصلي وطن اصلي ته لاړې بیا هم باطلېږي پنډۍ مثال ورکړی که نه خو یو ټکی مې سره اخره کې اوس ویلو وطن اقامت باطلېږي په وطن اصلي هم په وطن اقامت هم په سفر هم خو کله چې مکمل یې ختمې که تا هلته بشتره او دیره پرته ده بیا به راځم نو بیا وطن اقامت په دغه مختصر پرېښودو باندې نه ختمېږي ګورئ وایي نو المسافر بر وګورئ جي موږ شرایطو کې دا هم ویلي وو چې یو ځای کې 15 ورځو عزم دی څه یو ځای کې اوس یو سړی د 10 ورځو په نیت باندې راغلی چې زه به 10 ورځې پېښور کې تېروم 10 ورځې به په مردان کې تېروم 10 به 400 کې تېروم دا په 3 ځایونو کې میاشت شوله نو په یو ځای کې 15 ورځې نه شوې دا به په 3 وړو ځایونو کې مسافري یو ځای کې ښه تاسو پوه شوئ که نه که ښار غټ و که کراچۍ غټ ښار دی تاسو به څوک تلي یا نه دومره غټ ښار دی چې د پېښور پکې یو 50 راځېږي زما نو که دې کې څوک د 10 ورځې نیت په یو سر کې وکړي او 10 ورځې په بل سر کې وکړي او 10 ورځې په بل سر کې وکړي ټول یو علاقه حسابېږي صحیح رایې دا ده بیا مقیم دی ښه دې سره به تبلیغ والو مسله مو وایو که نه تبلیغ والو تشکیل کېږي خیالي مې نه رسئ بې
د کلو ته کېږي ښارونو ته کېږي شل ورځو تشکیلي 15 ورځې هغو تپوس کوي موږ به مسافري کې مقیمي تاسو به ورته وایي چې کوم ځای ته ستاسو تشکیل شوی دی که چېرې دا ټوله یوه علاقه او 15 ورځو یا زیات تشکیل وي بیا خو تاسو مقیمي او که نه 10 ورځې تشکیل دی 10 ورځې یو ځای کې دي 10 ورځې چارسده کې دي 10 ورځې مردان کې دي یا 10 ورځې یا 10 ورځې پېښور کې دي بیا به مسافر نو که په مختلفو علاقو کې مجموعه ورځي یو کې 15 ورځې یا زیاتې نه بیا به مسافر او که نه په یو علاقه کې 15 یا زیاتو تشکیلو بیا به صحیح مقیم پوهېږئ پې که نه خو ډېره غټه لانجه دا یي چې اوس دا به څنګه معلومو دا یوه علاقه ده او دا بله دا 2 دي که دا 3 دي نومونه خو د محلې په محلې بدلېږي که خیالي مي دا ډېره مشکله ده او وختي پرونه ما یوه مشکله پرېښې وه چې خپلې علاقې نه وځي مسافر به چې رادن نشي مقیم به اوس په خپل علاقه کم دی پورې ده خپل علاقې حدود کم دي دې کې به بیا عرف لګورو نور داسې صحیح دلایل نشته دی ګورئ یو دا لږ شه واذا نوى المسافر کله چې نیت وکړي مسافر ان یقیم چې دا به مقیم جوړیږي په مکه کې او په مینا کې دا 2 علاقې دي لکه 2 دي که نه څو ورځې نیتې دی 15 یوما 15 ورځې لم یتم الصلاة دا مونځ پوره نه کوي ځکه دا د یو علاقې نیت نه دی خو د 2 دي خو یاد ساتئ نن سبا علماو رایې دا د راجحه چې مینا د مکې نه ګرځېدلې ده دا ټول یو ځای جوړ شوی اوس ښار غټ شوی د مکې چې یو ځای دی که نه نو بس په یو دې کې 15 ورځو نیت کول دواړو کې داسې لکه چې په یو ځای کې دې نیت وکړو بس مقیمي لأن اعتبار النیت په موضعین ځکه نیت اعتبار ورکول نیت له په 2 ځایونو کې تاسو ګورئ دلته مقیم ځکه نه جوړیږي که ته وایې چې 2 ځایونو کې 15 ورځو نیت سره سړی مقیم جوړیږي بیا به ډېرو ځایونو کې 15 ورځو نیت سره سړی مقیم جوړیږي ډېرو کې بیا خو د سره څوک مسافر پاتې کېږي نه لکه دا سړی د دې نه پیدل روان شو یا په ګاډي کې کراچۍ ته نو هر ځای کې به لږ ټیم تېروي که نه او مجموعي طور به 15 ورځې جوړیږي بیا خو په یو ځای کې هم دا مسافر نه شو ځکه مجموع علاقو کې نیت د 15 ورځو زیات شو که نه بیا خو ما نه په دنیا کې د سره څوک مسافر پیدا نه کړي پوه شولئ که نه بیا نه رسي 1 غنټه به یو ځای کې تېري 1 غنټه بل ځای کې 1 غنټه بل ځای کې هغه دنیا سر ته به ورسي مجموعه به میاشت تېرېږي بیا خو مجموعه علاقې په اعتبار سره خو 15 ورځو نه زیات نیت شو بیا به مقیمي داسې نه ده لأن اعتبار النیت فی موضعین اعتبار ورکول نیت له په 2 ځایونو کې تقاضا کوي چې اعتبار نیت له ورکړي په مواضع په ډېرو کې او ممتنون حالان کې دا صحیح نه ده لأن السفر لا يعرى عنه ځکه یو سفر هم نه خالي کېږي د دغه قسمه اقامت نه الا اذا نوى ان يقيمها تاسو ګورئ یو سړی 10 ورځو له چارسدي او مردان ته لاړی کور یې به چارسده کې ونیو او سار کې ځي مردان ته مازدیګر واپس راځي کور یې چېرته نیولی چارسده کې خو ورځ یې په مردان کې او شپې چارسدې ته راځي نو کوم دی کې چې شپه سړی تېروي حقې د وطن ویلی کېږي هغې له اعتباري نو 10 ورځې داسې شولې لکه چې چارسده کې نیت کړی نو په چارسده کې به څه مقیم به یي کوم دی کې چې شپه تېروي که نه عقل اعتبار دی کوم دی چې ورځ تېرې غیر اعتبار نشته دی الا اذا نوى کنیت کړي او یقیم باللیل فی احدهما چې مقیم به د شپې په دواړو کې به یو ځای کې فیصیر مقیما بدخوله ګورې به مقیم ګرځي چې داخل شي هغه د شپې ځای ته لأن اقامة المرء ځکه اقامت د سړي چې دی مضافة دا منصوب الی مبیته کوم دی چې شپه تېرې هغې ته لکه خلک شوبه کې کار کوي تپوس ته وکړي چېرته اوسېږي ویلنډي سړک کې اوسېږم 400 روډ باندې اوسېږم پلانکي ځای کې اوسېږم حالانکې ټوله ورځ یې شوبه کې نو کوم ځای دی کوم دی چې شپه تېرې ومن فاتته صلاة فی السفر پوه شولې بې توجه جي بس 2-3 لیکلي دي چانه چې سفر کې دا قصه خو ټولو ته یاده ده د اصولي کتابونو نه چانه چې په سفر کې 2 رکعاته په سفر کې مونځ پاتې شي حضر کې راګرځئ نو مسافرانه به راګرځئ او که حضر کې ته قضا شي او سفر کې راګرځئ نو پوره به راګرځئ نه رسئ به ځکه متغیر چې مغیر هغه سبب یعنی وقت نه پس موجودېږي ومن فاتته صلاة فی السفر چانه چې فوت شي مونځ په سفر کې قضاها قضایي به راوړي په حضر کې 2 رکعتونه ومن فاتته چانه چې فوت شي په حضر کې قضاها راوړي به قضا به راوړي په سفر کې 4 وجه څه ده زبردست قاعده لیکلې ده چې قضا چې دا موافق ده ادایي نو په سفر کې ادا 2 رکعاته نو قضا چې د سفر ولا راوړم څو به 2 او په حضر کې 4 رکعاته نو قضا چې د حضر ولا راوړم ذکر قضا بحسب الاداوي بحسب الادا موافق د اداوي والمعتبر في ذلك اخر الوقت
او اعتبار به وکي چالي اخر وخت لا دم تاسو سامي کې ویلي ښه څومره چې عبادات موقته دي څه دي وقت اخر له اعتباري وقت اخر کې که مسافر وي نو بس مسافر او وقت اخر کې که مقیم وي نو به بچي تاسو لږ متوجه شئ مازیګر مونږ دی ماسپښین مونږ دی او سړی ونکو د اخیری ټیم کې باقاعده کلی ته رادان نشو ایسته د قضا شو نو اخیری ټیم کې مقیم وکړه څو رکعته به راګرځئ څلور او که مازیګر مونځ یې نه دی کړی او کلی نه ووتلو خو د اخیری ټیم چې بیا راتلو ماښام داخلېدلو دې ټیم کې دا سفر کې و نو بیا چې دا راګرځئ کوم به راګرځئ د سفر والا به نه رسئ بیا دا د ټولو قصه ده که هر عبادت موقته حکم داري چې وقت اخر له اعتبار وي والمعتبر في ذلك اخر الوقت لان المعتبر ذکر معتبر بسببیت کې عند عدم الاداء في الوقت لانه المعتبر دا مسامی کی ویلی لکه چې سره په اول وخت کې مونږ ادا کینو هغه دا سره متصل ټیم چې یک سببي کنه او کاول نه بس ادا کوي به غي کنه او چې به خي په اخر کې ادا کوي هغه تکبیر تحریم نه مخ کې یو سکند ټیم سي جز لا يتجزا اق سببي دا څه وکنه یعنی څومره ټیم کې چې تکبیر تحریم ادا کیږي نو څنګه چې سبب یک شان مسببي نو سبب په سفر کې مسبب چې ربم د سفر والی او کله اخیره سبب وطن کې دغه کې اقامت کې نو ادابم د اقامت والی پرمون وي نه رسي به سوي لانه المعتبر في السببيه دغه اخیره وخت معتبر دی د سببیت په اعتبار سره چې دغه د ادا د پر سبب جوړیږي کله چې د نمخ کې ادا نه کړي اند عدم الاداء في الوقت چې وخت کې ادا نه کړي مخ کې پنځم او اخیری مسله الکه څوک د غلا د بارا سفر لذیب کراچي روان دي او که تبلیغ روان دي او که جهاد روان دي او که مدرسې روان دي یعنی د طاعت سفر دی او که د معصیت سفر دی بهر حال وته د حکم متوجه دي چې 2 رکعات 3 رکعاتونه څه شو 2 شو سفر روزنی سي کنه ته اختیار دی د سبسي ورزه والعاصي عاصي چې دی او مطیع چې دی نافرمان او تابعدار په سفر ما په سفر کې په رخصت په مسله کې سواون برابر دي د احناف په مسلک دی امام شافعي رحم الله وی دا سفر کې د 4 بجې 2 رکعات رخصت او کروجن نسی نو مینیسا دا رخصت دی او رخصت په نیکو ملاویږي په بدایو نه دغه قاعده او قانون دی چې د خشي د پاره غلط شي سبب نه جوړیږي دغه قاعده ده او کنیم خو کنه هبا سم ویلې هغه ویلي فعال شرعیه او کفال حسیه وی تعلق د قبیح لعینه سره یغه سوي تعلق قبیح لعینه سره تعلق شرعي احکام به نه مرتب کیږي دا وس افعالی دا وس بد فعل کوي معصیت د بر روان دي ته به احکام مرتب کې ضرور بس ادوا کا ودا شي نه کیږي هي روزه کني نه سینې مینې صدا شي نه کیږي وګورئ سفر د معصیت لا یفید الرخصه فائدہ د رخصت نور کوي لئن تثبت د رخصت خو ثابتي کی تخفیفا دیر بر چې اسانتیا په مکلف راشي نه فلا تتعلق د دې تعلق باندې جوړیږي بما دا ګناه سره یوجب التقلید چا خو ثابتي چې سړي باندې نورم سختی شي سزا و د ملاوي شي نه رسېږي ولنا من وایو اطلاق النصوص نصوص ټول مطلق دي دا بګینه دی ویلي چې معصیت سفر دی او کړه طاعت سفر دی مطلق راغلي دي چې بس مسافر دغه احکام دي او المطلق يجري على اطلاقه ولان نفس السفر ليس بمعصيه بل وجد نفس سفر خو معصیت نه دي او ګنا نه ده وانما معصیته معصیت چې ما يكون بعد وعددين پس وی کراچي ته ورسیږي به غلا کوي او یجاوی او سره مجاور وی یعنی دا مزل دا سفر سره دا غلام دی تختی غلام دی خپل مولانا څه دی تختی دا سفر سره دا ګنا مجاور دی یو ځای ده فصلح لنډدار سفر صلاحیت لري متعلق الرخصه د معصیت والم چې دا دی متعلق د رخصت جوړ شي او رخصت د بس راشي یو مسله ووري خزه یاد ساتئ ښه راجح رای دا ده چې د پلار کورې که د خاوند د کور نه 78 کیلومتره یا زیاته فاصله کې ودا به د پلار په کور کې مسافر وي خاوند به هم د سخر په کور کې څه مسافري ورپسې یو ټکی خزه چې کله د هیڅ په حالت کې و څه شي و او د پیښور نه روانه و کراچۍ لاهور ته توجه تلا او هیڅ کې دا څومره سفر یو کو 90 کیلومتره 100 کیلومتره 200 کیلومتره او لا هیڅ کې دا وب کې نه حسابيږي چې لاهور ته 10 کیلومتره پاتې شو دی وخت کې هیڅ باندې شو دې ځنه به شروع کې دې ځنه به اوس حساب کیږي او دې ځنه چې حساب کو 100 کیلومتره دی لس
یا شل دي یا دیرش دي لاهور کې به مقیم وي نه رسي به یعنی هیڅ د حالت کم سفر دی هغه کل عدم دی ځکه هغه کې احکام دې ته متعلق نه و د منځ وغیره